زما خپله خوښه دا ده چې د دې جرګو څخه به موږ خپل سپریم کورټ هم جوړو خپل های کورټ هم جوړو افغانستان په مخه کړی داسې بده ده فلانه یې سوی دي او د ښځو تعلیم نشته وکاکا موږ بد یا خوش دغه د ښځو تعلیم نشته کورټ خلاص اوله ترجیح د افغانستان د ځمکې تمامیت دی اوله ترجیح د یو سره د بل سره یو حکمراني جوړول دي دا نور په راځي که خدای کول راځي به شرعي مرواده مسلماني مرواده په پښتو مرواده موږ به د غریب اهتمام دپاره سکولونه هم خلاصوو موږ به دوی دپاره مدرسې هم خلاصوو موږ به دوی دپاره اسپتالونه هم خلاصوو موږ به دوی دپاره کالجونه هم خلاصوو دا ستا وطن افغانستان پکښې ستا وطن د پاکستان د ټولو اوبو سرچینه ده ولې به نه راځو زموږ وطن دی پر ونه ما د توبه سره جنګ کړی دی پر کوړه مې جنګ کړی دی پر ترکه مې جنګ کړی دی پر روشو مې سره ویلي دي زه خوږلي مې دي چې خدای پاک څه پیدا ګرد نه غواړو ګرد نه غواړو دولي به خامخا راکوي چې زه خپل مسافر چې عربستان په ډک دی چې دنیا په ډکه ده چې کراچي په ډک دی چې خپل مسافر راولم په خپل کور یې کښېږدم تاسې خالي دوبۍ له تللي یاست عزیزانو یوازې د خټک علاقه پخوا په هغه کې خالي مالګه جوړېده او بیرې وې اوس د دنیا جان رب العالمین یو نعمتونه پکې پیدا کړي دي هر غرې در سونیم قیمتي دی دې دپاره دوی تلکې جوړې کړي دي یو دغه خو دا خبره هم کړې وه زه نه کوم پښتون سړی یم بیا بیرېږم هم خوشمړی یو سړي پر لوی پایوردي یم اغوستې ول دا نو چاته د چا و مور ته په جهیز کې ورکول سوي و د دې جواب خو نو ښه زده دی لیکن بده خبره ما خو شمالخیل هم شناخته دي د ګورۍ کول مې هم شناخته د دې جواب خو ما ښه کړی لیکن زه بد پوهېږم دا الفاظو او ښځو ته چې دغه ورکوي موږ خو نارینه ول ورکوي په پنجاب کې د ښځې دغه ورکوي ته چې هر څه وایاست وروره دا وطن زموږ دی کې چلوئ موږ ته یاد زموږ د وطن ځکې ریکارډ یې معلوم دی پلانه یې معلومه دا مه کوئ نه بازه یې بیا دغه دی نه کاسه بې مالکه دی نه یاشنزی بې مالکه دی نه دغه بې مالکه دی درانی بیا غونډۍ سه یې واخه د کشلاغه پورې دا د کوټې نس دا په کتاب د کاسي ده ما نه دی جوړ کړی دا کتاب پرنګي جوړ کړی دا په کتاب د کاسي دی دا بازه دی تر هغه دغه پورې په هغه شننه زه یاسنزی دلته د شالدرې پورته د احمدشاه بابا وزیر اعظم او شاه ولي خان دا د غول مسیان د غفور درانه یو دا مځکه د دوی په 1980 کې وکي 1900 غزه چې د پښینو ابلا خان دا ګرځي وزیلا کوټه پښین ډیسټریکټ د کوټه پښین انګریزانو غزټیر لیکلی دی په 1900 کې دا پرنګي الفاظ دادي په 1900 کې په انګریزي کې دا الفاظ لیکلي دي ترجمه وکم کوټه is an absolute افغان city کوټه بشپړ افغان ښار دا الفاظ کوټه is an absolute افغان city البيت البيتي البت د بولان په خوله کې او د سرلک په خوا برهویان اوسي دوی د ګردې ضلع تقریبا 15% آبادي جوړوي او بلوڅ خو لیکلی دی چې بلوڅ په حساب کې بلوچ زنامینه دا پرنګي ویلي ما ښار دی زه نه لرم لیکن دا د پښتانه ښار دی که ته دی کوې چې ته د بازۍ مځکه قبضه کوې بیا په دې مځکه دا ګرد افغان شریک دی ستا پلار ګوتې نه ولکول ګوتې نه ولکول دا ګرد افغان په شریک دی خلک به د موږ سره بدي نه کوي موږ چا سره بدي نه کوو هېڅ چا سره موږ د بدۍ خلک یو ما به دغه ته ویل و دا بلا ورته د پاکستان حکمرانانو ته ما ورته په دا وزیرستان کې په دا پاټا کې لګیا یاست ته د دې خلکو خاموشي بې غیرتي مه بولئ دا د بدۍ خلک دا د بدۍ په معنا پوهېږي دا د بدۍ په تاوان پوهېږي هغه وایي چې بدۍ مې نه وه 300 کسه مړه شو چې په دې کم نه خپزرو مړي هغه په دې وځي درته ناست دی خدای دې ورځ نه راولي خدای دې ورځ نه راولي که ته پر دای خرس پور وي او دا شنور پښتانه دي زیرول که تا او ښځې زله پیدا کو ما به لیونی کوې ما به په پښو ځړی
دا مړ پازابو دا خلک دا مړ پازابو دا ډېر بد خلک دي ډېر زمانو دغه کړي دي دې باچې جوړې کړي دي هیڅ په باچې نه پوهېدل خلک وایي پښتانه داسې او پښتانه داسې هیڅ په باچې نه جوړېدل پښتانه د برصغیر په دغه کې دغه نوم نه دي یو کوڼه بادي هم نه وه میرویس نیکه یو وار امپراتوري جوړه کړه په کندهار کې بیا احمدشاه بابا جوړه کړه په کندهار کې په افغانستان کې تر کومه ځایه څو سوه کاله په هغه کې باچې کوله پښتنو په هندوستان کې دلته یوه سړي څه خبره وکړه چې یار پر دې به اوس ګزاره نه کوو او ما خیاله ملګري وکړه پنجپای والا چې زموږ پلار نیکه داسې زموږ پلار نیکه داسې په پلار نیکه به نور نه غره کېږو یې خو لیکن خبره دا ده عزیزانو زموږ وطن دا وخت په پاکستان کې د مځکې په لحاظ پښتنو عزیزانو د مځکې په لحاظ ستاسې پر لپرته مځکه تر هر چا ډېره دا مځکه خیبر پښتونخوا پاټا دا چې سره واچوې او د پنجاب کې ستا مځکه د میاوالي او اټک دا چې سره واچوې داسې اوږده پرته ده دا 1,00,000 مربع میل ده دا مځکه نه بلوچ لري نه پنجابی لري نه سندی ستا مځکه تر ده ډېره البته تقسیم یې شو دلته جلا باچي دلته جلا دلته جلا سره جوړه کړې نه ده دا ستا وطن افغانستان پکښې ستا وطن د پاکستان د ټولو اوبو سرچینه ده هېڅوک یو څاڅکی اوبه نه لري د پنجاب 2 دریابونه دوی وختي انډسټریټي کې پر هندوستان خرڅ کړي دي ستا په دریابو دوی دا وچ دریابونه اوبهیي خپل دغه پکې ته یې دغه سپارلی ونیستۍ ته ټولې اوبه ستا دي دا اټک تر پلچ دغه ته ځي پنجاب څخه پېښور د اټک د پلچ کومې اوبه راوځي دا پاکستان وایي چې دا د کاله ضیاءالدین شاه کاټوم کم یادوم چې پښتانه په پوه شي د دغه پل 1,00,000 کیوبیک فیټ اوبه راوځي د ورځې د کاله کیوبیک فیټ دې ته وایي چې ته پر یو جریب دغه ته وایي جریب 2 جریبه یې کړی چې ته لیڅه قدر پوله ووایې فوټ دا ګرده د اوبو ډکه کې دا 1 کیوبیک فوټ اوبه دي یو جریب چې ته د یو دغه بزګر پښتانه بزګران دي چې یو فوټ اوله پر دا ډنډه ډکه کې ده د یوه دغه ده دا 1 کیوبیک فیټ اوبه دي ستا د کال اوبه 1,10 میلیون کیوبیک فیټ حساب نه معلومیږي دا دونه اوبه دي چې د کاله په کروڑاو مځکه خړوبه کولی شي دا مځکې د اوبو تقسیم وسو غلط وسو زموږ د خوا به چا دستخط کړی خیر غلطي به کړي موږ په کار ده چې دا ووایو پښتونخوا ملیون پارټي خو دا وایي کا موږ په دې پوه کوو موږ به وایو چې موږ وروره دا تقسیم نه منو دنیا مولوي صاحب دنیا اوس په یو کلي بدله شوې ده تا ذکر ډېر شیان وکړه دنیا اوس په یو کلي بدله شوې ده د یو ملک دریابونه بل ملک لځي بیا بل لځي بیا بل لځي د یو ملک پلانی شي دلته هم وي هلته هم وي دې دپاره دنیا قوانین جوړ کړي اوس دریای فرات او دجله دا د ترکیې سره راوځي پر عراق راځي د عراق څخه پر شط الارض باندې ایران ته ننوځي خو یو قانون به وي په دنیا چې سره وخت دا دی د میانځ وخت دا دی اخري دا بنګلادیش له هندوستان ډېر دریابونه راځي د یورپ دریاب لا لوی دریابونه د امریکې میسیسیپي د جرمني راسیل په ښار کې بهیږي د سیند د پیرس واحد موږ بدقسمته خلک عزیزانو له اکوړه خټک چې رښتیا ملایان سبق ویل عزیزانو لا کوړه خټک چې واخې دا ماشي دریاب کې دا وبو دا کوړه خټک سره بهیږي تر هغه پورې په پنجنت کې د پنجاب په وبو کې لويږي 150 میله
پر دې غاړه هم تا نه پرېږدي استعمال کړي پر دې غاړه خاص تا د مځکې په نس کې تېرېږي خاص تا د مځکې په نس کې تېرېږي ګرد بنو ګرد کوهاټ ګرد دیر اسماعیل خان ګرد ګنډپور ګرد خټک د دریاب پر غاړه ولاړ چې خدای پاک باران وکړي خاص د اباسین پر غاړه موږ عزیزانو که بل چا به نه لکېده منله موږ پلان پیدا کړئ موږ پښتانه پر دې غږوو چې ورور د لمر چیښې ورته ولګوئ خپلې اوبه راوکاږئ خپلې مځکې وبه کړئ شرعي هم روا ده مسلماني هم روا ده په پښتو هم روا ده موږ به خامخا دا کوو دا یو بل کار سره کړی نور عزیزانو دا ملګري خبره وکړه دا د پنجاب ګرد نهرونه نن پښتانه د دنیا یو بد نوم رشوت خور چندان نوم نه دی چې په موږ کښېږدي هیروین فروش چرسي سمګلر بچوں کو اغوا کرنے والا ډاکو چې مردار نوم هلکه توبه مې سره ښکنځا په ورسي هلکه چې زه ډاکو یم بیا ستا د ښځې ډریور ولې بې غیرته چې زه ډاکو یم بیا زه ستا په دوی کې هم ستا د ښځې ډریور یم په کراچۍ کې هم ستا د ښځې ډریور یم په لاهور کې هم ستا د ښځې ډریور یم دنیا ته وایي او دنیا ته چې پښتانه دا ډېر دهشتګرد خلک دي ډېر واشان خلک دي چې ور نه سي اوس تاسې ورسئ د فرانس په سفارت مخ ته د امریکې د سفارت مخ ته د لندن د سفارت مخ ته پارلیمنت مخ ته چې هر چیرې سفارتونه دي دوه کسه ملیشې والا ولاړ دي یا مسعود دی یا وزیر دی یا برټنی دی یا زموږ د کوټې د بل خلک هم په ملیشو کې شته دا ولا هلکه چې دهشتګرد یم بیا ته دغه په مخ کې څنګه درولی اسی تماشې جوړ کړي دي تلکې درولې دي که نور ملکه سره چې موږ خوشحاله بالکل یې چلو داسې نه چلوو چې زما بچي دپاره به تعلیم نه وي دلته ملګرو خبره کوله زه د غټې خبرې نه شم کولی پښتونخوا ملي پارټۍ که یوازې پاتې سو هم خدای یې نه پاتې کوي ولې ما تا سره کول دي موږ به د غریب یتیمانو دپاره سکولونه هم خلاصوو موږ به دوی دپاره مدرسې هم خلاصوو موږ به دوی دپاره اسپتالونه هم خلاصوو موږ به دوی دپاره کالجونه هم خلاصوو دا ما تا سره وعده ده انشاءالله سره ژوندي به ته به خبر سي دا به موږ کوو که خدای کوو کولی شو موږ نه ده ګرانه نه ده ګرانه چې ولې نسي کېدلی دا زما بچیان چې په دغه نه وتلي د شپې خواران په دې ګند دا کوم کار چې بچا کاوه دا اوس ما اوس تا بچان کوي په کراچۍ کې هم په لاهور کې هم بل ځای هم دا زما اوس د وطن د سبا مالکان دي موږ به خدای د دوی پاک ونیسي دا به د دې ګند خدای راکاږي دغه جرګې به یې راکاږي دغه جرګې به یې راکاږي او انشاءالله الرحمن دا به ټول سیالان کېږي دا به ټول دغه کېږي افغانستان په مخه کړی داسې به د پلان یې شوی دی او د ښځو تعلیم نشته و کاکا موږ بد یا خوش دغه د ښځو تعلیم نشته کور خلاص زه و دې ته خبره وای دیوال خلک نه را پرېږدي پر دیوالو راوړي دا ځینې پښتانه په دې غوبل اخته شي چا وره ښځو ته و کاکا ښځې ستا مور تعلیم کړی زما مور کړی چا پرېښي موږ چې وخت پیدا شي و به یې کوو د هر کار دپاره ترجیحات دي اوله ترجیح د افغانستان استقلال اوله ترجیح د افغانستان د ځمکې تمامیت دی اوله ترجیح د یوه سره د بله سره یو حکمراني جوړول دي دا نورو پکې راځي که خدای کول راځي به کوي خلک هر مولوي چې دا نه مني پښتانه چې نه مني د ډاکټر نجیب الله صاحب په شپو خدای یې وبخښي موږ ځای ګرځو د یتیمانو یو وړکتونو یوه ښځه را سره وه هغې د الله موضوع ته څوک یې ورزه دوتانه یم حسن دوتانه دی وار ورزه دوتانه یم مال څه تعلیم یې شروع کړی ول ما د روس پی ایچ ډي کړی دا 10 کاله ده پښتانه کوي اوس د عراق به دا کار نه کړ په ایران کې دا وخت په یونیورسټیانو کې کم سے کم 3 لکه ښځې او هغه ته ولې خلک جنګ ډول وایي خبره دا د عزیزانو لږ به موږ پام کوو لږ به موږ ګزاره سره کوو دغه به کوو موږ به د کام په حیثیت اوس شکر دې موږ دغه سوي یو دلته چا خبره وکړه اعظم سلیمان خېل په خشم کې وکړه چې پیسې
وروره موږ په وچ موږ اعظمه موږ دنیا پرې ایښو موږ په دغه دوی منګولي مور ساتو موږ دنیا پرې ایښو موږ په انسانانو کې نه بولي دا موږ چې ځغلو پیسې دغه کوو چې دا خوشمړي نه وي خو ژوند نه کېږي چې دا خوشمړي نه وي خو ژوند نه کېږي خو دې خبره ته سوچ پکار دی عزیزانو موږ وطن د دنیا جان د نعمتونو ډک وطن د دنیا زر پکښې دي بلغللي پکښې دي چې په سوره رحمان کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي دا ټول په دې وطن کې شته تا ته خلک نه درپرېږدي په دې کې زموږ سره عقل شریک دی موږ د خدای خوار کې موږ د خدای خوار کې که به موږ حکام ته دا وایو چې ورسه د بل مځکه ونیسه دا ناروا دی دا ظلم دا به نه کوو او خپل حق بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به هم نه کوو نه به ظلم کوو نه به بې غیرتي کوو هر څوک چې زموږ سره رښتې راځي پاکستان دی زموږ ملک دی دلته دغه خبرې ملګري وکړه پروفیسر سوویت یونین د امریکې و ده عزیزانو چې څه وخت روس د امریکې سره سیال شو سره جګ شو دوی یو بل پسې وو یو ځای داسې پیدا کاوه چې د لندۍ زور سره وګوري امریکې دغه نه پرېښو روس چې دی دونې پر مخ ولاړ شي یو ټوچوال دی د پېښور څخه هغه جهاز چې روسیانو رایله کړي یو ټو پېښور ولاړه جاسوسي کوله نو هغه وخت امریکې د امریکې انډیوالان دې ته ګرځېدل چې یو رنګه د دې روس سره لندۍ کتل غواړي دوی موقع روسیانو ورکړي یو په چکوسلواکیا روسي پوځونه ننوتل ډوبچک کمیونست پارټي سکرټري و هغه وطني ازادي دغه یې غوښت دوی دا کمیونیزم خرابوي امریکې حمله نه پر وکړه په دې چې دوی دویم جنګ کې د خپل وطن د جنګونو تاوان لیدلی چې بیا به دا جوړ کړی یورپ او امریکا بیا په بمانو ځلالزو هلته کار نه په ودرلو بیا روسیان په بلغاریا ننوتل بیا په دې جګړه نه ورسره وکړه چې یورپ خرابېدی دلته زما او ستا په وطن کې داسې یو ځای راغلی چې روس افغانستان ته ننوت پردی ملک و پردی وطن و لوی رغونه و لوی دغه د دوی د اشلو دپاره زوروره میدان خانه و نو امریکا روس د روس انډیوالان د افغانستان د هغه خلکو سره چې د داود لالا د باد معامله پیښ شو د هغې سره ودرېدل امریکا عزیزانو جنگ عظیم یو وار وسو بیا دویم وار وسو یو وار په 1914 کې وسو تر 15 کاله وچلېدل د یورپ ملکونه په ګډ وو یو زموږ د خوا ترکیې په ګډ یو جاپان دا ګډ سره واچې 14 وکړو بیا دویم وار جنگ سره وکړي بیا 15 کاله وچلېدی بیا 13 ملکونه په افغانستان کې چې کم جنگ وسو عزیزانو کلیوال خلک هم دې توجه کوي تعلیم یافته قوم هم دې توجه کوي په دا جنگ کې ګرد دنیا ګډه شو ګرد دنیا هیڅوک عرب عجم افریقا کمیونست چین بود جاپان یو هندوستان دا هوښیاري وکړه نه د یوې خوا خپل پوځونه ګډ کړه نه د بلې خوا نور ټول پوځونه راوستل زما او ستا وطن ته یې ونیول د ایټم بم ماسې او عزیزانو نور په افغانستان کې هر بم استعمال شو په دې عزیزانو زه نه خلاصېږم معافي غواړم کله کله سړی مجبور وي وکام ته ترخې خبرې هم کوي په دا جنګ کې عزیزانو زموږ عزتونه د جهان په هره منډۍ کې خرڅ شو زه په دې نه یم خلاصېد محمود خور ده نه مولوي په دې خلاصېدو خور خو نه وه د یو بل سړي خور خو وه اوس هم داسې په سلګونو ښځې د چا ته یې درکړل دی الوتېږي زموږ د دنیا جهان کې زموږ سرونه خو یې پرې کړل لس لکه انسانان مړه شو چا کار موږ کاوه ول دا زورور مجاهدین دي دا د خالد بن ولید زامن دي دا د حضرت عمر ملګري دي دا پلانا ده دا پښتانه ده او چې خپل بډای سورپین کوي وایي وزې د دې ځای سردار باچې چې وزې دا د دنیا قانون دی عزیزانو په دې عزیزانو افغانان بل ته بلګد افغانان دا د دنیا قانون دی چې کم انسان چیرې وزېږي هغه دغه ځای دی دا وخت په پاکستان کې کم از کم
دوه لکه داسې افغانان بچیان شته چې د لې زېږېدلی دی د لې لس جماعته ویلی دي د لې پی ایچ ډي کړې ده د لې شپاړس جماعته ویلي دي اردو یې زده کړې ده دی نه خوارکه دی دې ځای نه دغه ځای دا جرګه به مطالبه کوي چې کوم افغانان دلته پیدا شوي دي ستی پلار به هغو ته شناختي کارت ورکوي ستی پلار به ورکوي او که نه ورکوئ بیا موږ مجبوره یو موږ د دنیا دا لټوله ځو بل څوک ځي که نه ځي پښتونخوا ملي پارټي ځي په دنیا کې داسې نه دي شوي اوس دغه حاجي اعظم سپېژلي سړی سپېژلي خدای نه کړي ځوان سړی دا لاندې بدځای محمد دغه لالا خان دا ورسره له کوزۍ دا ورنږدې په دا عمر چې اوس دوی ولاړ شي فرانس له امریکې له لندن له 15 کاله بعد دوی ته وایي ووټ ولیکه خپل ورسره بینک اکاونټ خلاص کړه ورسره فوټو واخله ورسره دغه وکړه لس کاله بعد به حاجي اعظم ته وایي دا شناختي کارت که جوړوې ته د لندن په لس کاله کې خلک ورکوي موږ غریبان دلته رالو واوسېدل سرونه یې په وطن کښېښول پکار دا د هر پښتون که د افغانستان که د دې ځای پکار دا ده چې موږ په ګډه دا ووایو چې زموږ د بربادۍ دغه ټوله دنیا ذمهواره ده امریکا او د امریکې ملګري روس او د روس ملګري دا به زموږ وطن را جوړوي زما په دې پسې پور دی د عزت پور مې هم دی د بربادۍ پور مې هم دی پلانه هغه ورځ خبره چې وکړه زه به پور نه شوم ول ټرمپ ویلي و چې زه خپل اسلحه راټولوم زه نه یم په خبر داسبینې ولې به ویل اسلحه خو ته ټوله کې په دا اسلحه چې دا زه زما ټټر سوری شوی دی له کوم انسانانو دا ما څوک راکوي په دا ټټر چې زما انسانان لیوانو خوړلي چغالانو خوړلي سپی خوړلي دا به څوک راکوي دا ګردې خبرې عزیزانو اوس بله مخه نسته جرګې به کوو دا اوس جرګه کوم ځای ته موږ ورسېدو دا اوس جرګه چې کېده ډیپټي کمیشنر صاحب د پټي ملګري ورغوښتي وو دا جرګه به نه کوي دا موږ نه پرېږدو که نه ورسره مخامخ کېږو یو څوک مخامخ کېږي مخامخ سه موږ پښتانه خلک خو نه ښکنځل کوو دغه کوو خپل دا به نه کوئ وروره که ته دارنګه دغه کوي بیا به خوند نه پر راوخو وروره بیا ملګري ته وایي چې وروره موږ شا تګ ولا نه یو به ته به موږ وهې موږ به ولاړ جرګې پر خلکو غمېدلي دي موږ د ښکنځل کړي نیم بده کړې ده ګوره قرآن کریم لا وایي زما هغه آیت مبارک یې د قرآن کریم دا وایي چې چاته بد مه وایاست بېرته په هغه آیات کې یو ټوکړه ده چې مظلوم یعنی مطلب دا ده چې مظلوم که چا پسې کړته وویشته روا ده دا توجیه په آیات که څوک حافظ نه چې په یاد زما هغه آیات جی دا قرآن کریم وایي په چا پسې بد مه وایاست لیکن مظلوم که خشم کې وویل شي پلانه یې داسې روایش لري نو عزیزانو خبره دا ده دلته ملګري بار بار دغه کوي وایي دلته یو خبره وه زما دغه نه دی راغلی کار تره کوي چارګوله کار چارګوله کار بیخي د ښکاره او ما ته هغه وکړه چې ګلستان بدي پلانه یو دغه چارګوله کار پښتون سړی دی خبره ټیک وکړه خامخا پښتانه دي سره دغه کېږي چارګوله کار موږ ګلستان له د میوند د جنګ بعد راغلی که د احمدشاه بابا لښکرې وې که بیا د شېر علي دغه وې که بیا د امان الله خان د مخه جنګونه شوي دي زموږ غری زموږ دا درې کاریز ابلا خان ګلستان او نعت الله موږ د افغانستان د ازادۍ د جنګ په هر لښکر کې په مخ کې اوسېدلي موږ ګرد عمر دا کار کړی بل کار موږ نه دی کړی چارګوله کا زموږ پل و که د چا سره زموږ په ګرد تاریخ کې د چرګې بدي موږ کړې وه د سړي پور راسه واخله که د چرګې بدي موږ کړې وه د سړي پور راسه واخله ګلستان نه موږ راغلي یو خانشهید د خانشهید ورور
ناتولاله ګلستان کې په خپل ځکه ګلستان خانان پراته کله عبدالله خان کې په ځکه پراته دا یو ټبر دی اکا وراري دی ګلستان او عبدالله خان برخوردار دي بیا دلته موږ اوسېدلي یو پښتانه یو ټبر نږدې بل څوک نه پرېږدي که یې هغه همسایه یو څو عمر دپاره بیا عباروي ناتولا ګلستان کې له عبدالله واحد خلک وو زموږ په کلي کې زموږ کورونه 12 او زموږ په کلي کې اوسېدونکي خلک 1500 کوره د پښتانه هر توکي پکښې هر توکي مندوخیل پکښې و سلیمان خیل پکښې و ترکې پکښې و خروټې پکښې و پلانا پکښې و دا شیان نو توپک د ګلستان په بازار کې دی و لکه چا چې بیزو را روانه کړی دلته بازار کې د سړیتوب ژوند و ګلستان د ګرد وطن د میلو ځای و غېږ دا کلی ځوان و څه د غېږې سته کلی څه لارې داست دلته به غېږ وې میلې وې بدۍ مدۍ نه وې نه موږ دا کولې اوخ پښتانه خدای خبر څه دغه نظر سو ګلستان اوس سپلنې ودرو که څه بلا وکړو کوم چارګول اکا که تا زه معنا دا درې کاري که تا زه پوروړی کوم د یو پر ځای د لسو کسو پور وکړو نور زه څه ووایم هېڅ نه وایم بس دا پاتې نورو پښتنو بدۍ خود به لرې کوو خامخا نواب صاحب یې خامخا کوي پښتونخوا ملي پارټي موږ راسم بیکاره خلک زه د دان د بیکاره ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولک خوړل اوس ورځې مې سپین ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولک خوړل زه د بل په ډوډۍ لوی سوی شکر ورسم ښه ډوډۍ راکړي ښه غوړه ډوډۍ غوړه بستری د دې کلي لکه درګنه ملنګ هلته ځم د هغې سر ته ځم درګنه ملنګ که نور څه نه وي په خبرو خبرېږي موږ پښتانه په ډوډۍ لوی سوي یو نواب صاحب ته مې ویلي پارټۍ ته مې هم ویلي دي دا پاته ژوند خدای خبر څو لا پاته دی زه به دا کار ته ورکوم په دې کې که چا زه وژلوم بسم الله الرحمن الرحیم که چا لالوم که چا ښکنځل کول ښکنځل خو زما د کتابي ښکنځل زده دي چې د هر چا ول چې کسان د سر پر وګرځم لیکن دا ښکنځل نه کوم ته کوه زنده ته پروا نه لري زنده باد موږ نو عزیزانو خبره دا ده بدی به ورکوو که خدای کول د وطن دغه به ورکوو زموږ خبره لږ چپه ده عزیزانو زموږ خبره د پښتانه ده پر سر ولاړه ده په کور کې موږ لکه واشي لیوان پر دغه نمځکه لکه دا 15 کس چې پر ناست پر دا باندې موږ زله وشو پر دغه نمځکه لکه دا پر دې خلاص سره وشو په کور کې یو سړی دا بله څه یوه چوټه پرشان شي نو چې یو کام په کور په بدۍ اخته شي هغه د بېبانده سیالۍ ووځي بدي چې نه یې 10 کاله خوري تاسو نازولی تربور مړ شو ته مجبور یې د چا په غوجل کې باړی دی به د بل په غوجل کې اړی بیا ټاکل ډزه خانشي د خدای وبخښي د بول د پښتانه جنګ هم پر دې خبرې چې فلانی شی مه خوره او چې بیا روغه صدقې بیا ما وخوړه زموږ جنګونه په څه شي د غم جنګ سره غم غوا دي سره اوس ستا چرګه ملکه راوښتې وه ستا نصیب ګوډه کړې ده پښه یې ماته کړې زموږ غواستې کرداره ده ستا اکا یې ښکر ومه دوه کاکا خدای ته وګوره د ښځې سره به نن ماته یې درسم 12 شریک به درلود پر دې به نه ځلوو پر دغه کوڅه داسې وه کوڅه داسې دي اوبه داسې دي اوبه داسې دي بسم الله پورته موږ ټک په ګولۍ ځلو چې موږ ډېره ما مخکې هم ویل دي دا اوس چا ته ووایم دغه اورنګزېب د همت وکړي دننه څه دي لیکي نن څویم تاریخ دی 22 د دننه څه شماري افغانستان نه دا پښتون چې پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه دی به حقاریان سي بل کال دا ورځ چې دی وګوري کم از کم 2000 ځوانان به مو په ګولۍ ځل وژلي 2000 ځوانان د دنیا د ازادۍ یو تاریخ نه ورکړي شي دا فلسطینیان یې نه ورکوي کردان یې نه ورکوي فلانا یې نه ورکوي موږ په خوش خبرو 2000 کس که موږ دا توبه وکاږو په دې زه نه شرمېږم چې خپل توبه لا ورچې یو تربه ما پې غواړم ما زه یې لیونی دی جکې ووه
سټیچر یې ګوډه کړې دی استعفا دغه کړې ده بس زه اوس سپین سرې به د نوات چې درس ما وبخښه په دې نه سپکېږم چې موږ دا د اوس دغه دي شاوخوا بدۍ بدرنګۍ دا به ګرځي که خدا کول انشاءالله الرحمن ما خوب لیدلی دی انشاءالله زموږ ګناه خدای پاک اوس بخښي انشاءالله الرحمن د دې جرګو څخه زما خپله خوښه دا ده چې د دې جرګو څخه موږ خپل سپریم کورټ هم جوړو خپل های کورټ هم جوړو ضلع پر ضلع هېڅ چاله نه ځي چې ورور هغه پلانی سلیمان خیل پلانی ترکی او پلانی توخی پلانی سید او پلانی د پنجپای دا زما د ریمان دي ورسره خلاص چا ډېره بده خبرې ځان په لاس په پنجپای میاشتې خلاصېږي او پخه هم وي نه ځان په وکیلانو چورو نه ځان په نور خلکو دغه کوو